أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. موای په بار د هغه چا کې چې وجلی شوي په لار د الله تعالی کې دا عام مړه دي بلکې دوی ژوندي دي په یو خاص قسم ژوند سره چې هغه ژوند برزخي دی، لیکن تاسو په نه پوهېږئ په هغې باندې، په هغه ژوند باندې پوهېږئ نه. ربط د مخکې سره دا دی چې مخکې آیات کې وفرمایل چې ای مؤمنانو د الله پاک نه امداد حاصل کړئ په صبر او په مانځه سره. الله پاک د صبر کوونکو سره دی. صبر کوئ د الله په طاعاتو باندې او صبر کوئ په مصیبتونو او تکالیفو باندې. نو د هغې دپاره یو نمونه ذکر کوي چې د الله په لاره کې جهاد راشي او یو سړی پکې مړ شي او د خپل مالک د رضا دپاره خپل ځان قربان کړي، شهید شي. نو مؤمنانو ته وایي چې دغسې کسانو ته دې شهداو ته سپکې خبرې مه کوئ، بلکې الله پاک دوی له یو غټه مرتبه ورکړې ده. دا د الله په لاره کې د حق په لاره کې شهیدان شوي دي. د آیت شان نزول دا دی چې کله په بدر کې 14 صحابه کرام شهیدان شو، بدر غزا چې وشوه، 6 پکې مهاجرین و 8 انصار وو. نو خلقو وویل چې دا فلانی مړ شو، د دنیا د مزو او د خوندونو نه محرومه شو. الله رب العالمین دا آیت نازل کړ چې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. مو وایه هغه چاته چې هغه ووژلی شي د الله په لاره کې امواتن باندې هم امواتن چې دوی مړه دي، بل احیاء باندې بل هم احیاء بلکې دوی ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د دوی په ژوند باندې نه پوهېږئ. نو مه وایه هغه چاته چې هغه ووژلی شي د الله په لاره کې فی سبیل الله. فی سبیل الله باندې فی لاعلاء کلمت الله. مه وایه هغه چاته چې هغه ووژلی شي د الله پاک د کلمې د پورته کولو لپاره، یا فی سبیل الله د رضا دپاره هم راځي. مه وایه هغه چاته چې هغه ووژلی شي د الله د رضا دپاره. امواتون باندې هم امواتون چې دا مړه دي. نو په ظاهر کې یو مړه دي ځکه په هغې باندې دلیل دا دی چې یقتلو چې ووژلی شي. نو کوم سړی چې په توره ووهلی شي، په ټوپک باندې وویشتی شي، په غشي باندې سوری شي او په نورو ټینکونو او په میزایلو باندې هغه ولګي، نو خو مړ شو که نه، ساعت یې ووت. نو دی مړ دی، خو معنی دا ده چې امواتون کسائر الاموات. تاسو مه وایئ ده ته چې مه وایئ دوی ته چې دوی مړه دي په شان د نورو مړو، د نورو مړو په شانتې مړه نه دي، عامو مړو په شانتې مه ګڼئ چې عام مړو ته هغه تکلیف او مصیبتونه پیښیږي. دوی د هغو په شانتې نه دي. دوی ته به الله پاک په قبر کې او په برزخ کې خوشحالیانې، راحتونه، اجرونه، ثوابونه دا به ورکوي. یا دارنګه داسې مړي ورته مه وایئ چې روح او بدن دواړه مړه وي، هېڅ فایده نشي اخیستی، خوند نشي اخیستی. نو دلته نفي چې کوم ده هغه د خاص قسم مرګ نه ده. یا دریم دا دی چې امواتن فی العوالم الثلاثه. مه وایئ دو ته مړه چې دو مړه دي په 3 واړو عالمونو کې، چې هغه یو عالم د دنیا دی، یو عالم د برزخ دی، یو عالم د آخرت دی. نو که د دنیا په حیثیت او د دنیا په لحاظ سره دو مړه شو، لیکن وروستو 2 عالمه چې را روان دي چې هغه یو عالم د برزخ دی، بل عالم د آخرت دی، په هغه کې دوی ژوندي دي، بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي په برزخ کې. نو د هغې سره د حقیقي مرګ څه منافات نشته. ابن کثیر او فتح البیان دا وایي که دوی مړه شي په دې دنیا کې، خو د وروستو بل ژوند شروع شو، بل نو په هغه ژوند سره چې کوم دی هغه دوی ژوندي دي. نو امام راغب مفردات کې وایي چې بل احیان باندې بل متلذذونه، دوی مزي اخیستونکي دي، خوندونه اخیستونکي دي. اوس دغه خوندونه مزي څنګه اخلي؟
نو وروسته وایي ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د هغوی په خوندونو په مزو باندې نه پوهېږئ، د هغو په ژوند باندې نه پوهېږئ، هغه ادراک تاسو ته نشته. یا معنا دا ده چې احیاء عند ربهم، دوی ژوندي دي د الله په نزد باندې، لکه سورة آل عمران کې هم 169 آیات کې وروسته راځي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. او تاسو ګمان مه کوئ په هغه کسانو باندې چې هغه وجلی شوي دي امواتن د مړو چې دا مړه دي، بل احیاء بلکې هغوی ژوندي دي عند ربهم یرزقون، او د رب سره هغو ته رزق میلاویږي. خو هغه آیت چې دی هغه د احد د شهیدانو مبارک نازل شوی دی د سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دا آیت د بدر د شهیدانو مبارک نازل شوی دی. نو دوی د الله په نسبت باندې ژوندي دي او د دنیا په احکامو کې ژوندي نه دي، داسې ژوندي نه دي چې د چا حاجات پوره کړي، د چا اواز واوري او یا د هغوی روحونه دنیا ته راځي یا د چا سره مدد کوي، دا ځانه بل عالم کې دي، هلته دي او د دنیا سره د دوی تعلق نشته. بلکې په دې آیات کې الله تعالی د خلقو یو وهم چې د هغې رد کوي چې د عامو خلقو دا ګمان و چې په بدر کې کوم کسان شهیدان شوي دي نو هغوی لاړل ختم شو. نو الله وفرمایل چې د مړو ګمان پرې مه کوئ، دا مړی دی او ختم شو، هېڅ مزې او خوندونه دا به ورته نه میلاویږي، بلکې د روح ژوندی دی او بدن ته په قبرونو کې نعمتونه هغه رسي. خو د دنیا په لحاظ سره چې کوم دی هغه دی مړ دی، بیا دنیا ته واپس نشي راتلی. نو دې وجې نه فقها د دوی په باره کې لیکي چې اموات فی امور الدنیا احیاء فی امور الاخرة، دوی د دنیا په امورو کې مړه دي او د آخرت په امورو کې چې کوم دی د آخرت په لحاظ سره ژوندي دي، ولکن لا تشعرون. موږ ته د هغوی د ژوند د موضوع اخیستو هغې څه پته موږ ته نشته چې په څه طریقه به دوی مزې اخلي او هلته به ژوند کوي. نو د دنیا په لحاظ سره مړه شو، ځکه چې ښځې چې کوم دی هغه بل ته په نکاح شوې، مالونه یې تقسیم شو، د دنیا د حال نه ناخبره دي، لیکن قبر کې ورته مزې میلاویږي، ځکه چې قبر چې کوم دی هغه خو د جنت د باغچو نه یوه باغچه ده یا د دوزخ د کندو نه یو کنده ده، هلته راحت هم شته او سخت مصیبت هغه هم شته. نو دا آیت د برزخي ژوند دپاره قوي دلیل دی. او دغه د برزخ ژوند چې کوم دی برزخ پردې ته ویلی کېږي چې د دنیا نه پرده راشي، آخرت ژوند لا نه دی شروع، د دنیا نه دی په پرده کې شو او د آخرت نه هم په دې منځ کې چې کوم دی یو ژوند دی، دا غوره دی د دنیا د ژوند نه. د دنیا دا ژوند چې کوم دی دا غوره دی د هغه مور د ګېډې د ژوند نه، چې یو ماشوم د مور په ګېډه کې و، د هغې نه د دنیا ژوند غوره دی، د دنیا د ژوند نه دغه غوره دی، او د هغې نه بیا د آخرت ژوند چې کوم دی اعلی ارفع دی هغه غوره دی. نو الله رب العالمین فرمایي تاسو ته نه خبر، تاسو نه پوهېږئ، دغه خو موږ لیدلی نه دی د برزخ ژوند. نو په هغې موږ څه پوه شو؟ دا خو سړی هلته لاړ شي قبر ته، نو هله به پرې پوه شي. موږ چې کوم لیدل دي په هغې باندې موږ نه پوه نو. د دې نه مخکې د مور په ګېډه کې چې کوم دی هغه موږ ژوند تېر کړی دی 8-9 میاشتې د مور په ګېډه کې. چا ته پته شته چې زه د ورځې په څه طریقه باندې وم او د شپې په څه طریقه ما څه کول، څه چل به کوم، دا چا ته پته شته؟ د دغې موږ ته پته نشته. نو چې موږ څه لیدلي نه دي نو هغه ولکن لا تشعرون، د هغې موږ څه پته ده. نو ځکه د هغه ژوند تعلق چې کوم دی د آخرت ژوند د برزخ ژوند د دنیا په نسبت باندې د آخرت سره زیات قوي دی. بیا حدیث کې راغلی دی دغه جابر بن عبدالله رضی الله عنه هغه سخت پریشان و، نبی علیه السلام هغه ولیده نو ورته ویې ولې ته ولې خفه یې؟ هغه وی پلار مې وفات شوی دی عبدالله رضی الله تعالی عنه په احد کې شهید شوی دی او غټه کورنۍ او کډه یې پرېښودې ده، قرضي دي پرې. نبی علیه السلام وفرمایل چې زه ستا د پلار په باره کې خبر در نه کړم چې الله پاک د هغه سره څه معامله وکړه؟ هغه ویل ولې نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم؟
نبی علیہ السلام ستا پلار الله پاک حاضر کو وای روزان ته او ای زما نیک بنده ای زما نیک بنده وغواړه څه غواړې نو هغه ورته وایي چې زه څه غواړم چې څه نعمتونه خو تا په ما باندې وکړه نور به څه غواړم وایي نه بیا ووایه بار بار یې ورته وایي نو هغه پوه شو چې ما هسې نه پرېږدي وی الله ما ژوندی کا چې بیا واپس لاړ شم دنیا ته او ستا په لاره کې مړ شم شهید شم او بیا ژوندی شم بیا مړ شم بیا ژوندی شم بیا شهید شم نو الله پاک ورته وفرمایل چې ما حرام کړي چې یو سړی راغی د دنیا نه او مړ شو نو هغه بیا دنیا ته واپس نه راځي نبی علیہ السلام فرمایل چې دغه شهیدانو د روحونه چې دي هغه د شنو مرغانو په ججورو کې دي هغه په جنت کې چکرې لګي خوراکونه خوري او د عرش لاندې پنجرې دي هغې په هغې کې دو آرام کوي د ورځې ګرځي چېرته چې خوښوي او د شپې بیا راځي هلته نو دا د شهیدانو روحونه دي چې هغه د شنو مرغانو په ججورو کې الله پاک بند کړ دي اوس دا روح چې کوم دی دا روح د هغو ځان له روح دی هغه مرغو هغه په هغې باندې چلیږي هغه ځي باندې خو د دوی دغه شنې مرغۍ چې کوم دی د دوی لپاره یو قسمه سورلي جوړه کړ ده د دې روحونو دپاره لکه سړی چې په سورلۍ باندې کښېني په آس او په اوښ او په موټر او په جهاز او په ټرین او په دې کې او ځي پکې نو دا دغه مرکب دی یو قسمه سورلی ده نور دا نشته چې دا روح لاړ هلته په بلې برغۍ کې ورننوته د تناسخ عقیده چې کوم ده چې هغه لکه څنګه چې هندوان وایي دا روحونه چې وځي نو دا بیا په بل شي کې داخل شي چې ښه روح جو هغه په ښه سړي کې داخلېږي دا مخکې یو ځای کې موږ په دې بحث کړو او چې ناښی جو هغه په سپي او په پیشو او په مانګک کې داخل شي جو هغه شی ته جوړ شي دغه نشته د عام مؤمن روح چې کوم دی هغه د مرغۍ په شکل کې په جنت کې به د شهیدانو د روحونه چې دي دا د په ججورو کې دنده دي او دا نور چې دي د عام مؤمنانو روحونه د مرغو په شکل کې په جنت کې مسند د امام احمد کې دا حدیث دی دا بل حدیث صحیح مسلم کې دی نو معلومه دا شو چې شهید دا روح چې کوم دی دا ډېر غوره دی نو دلته تخصیص د دوی ځکه کړی دی بیا د آخرت او د برزخ په اعتبار سره ټول خلق چې کوم دغه ژوندي دي ټول خلق یعنې چې مړ شو نو د هغې نه وروستو بیا دا ژوندي دي بیا مړه نه دي ځکه کوم کسان ده چې ثواب ورکوي او نعمتونه ورته میلاویږي نو چې ژوند پکې نه وي نو هسې ګټې ده لوټې ده خو ثواب نه ورکولی کېږي او نه نعمت عند ربهم یرزقون هغو ته رزق میلاویږي او ګرځي په جنتونو کې او سریږي په هغې کې کوم چې ګناهګار دی هغو له به عذاب ورکوي عذاب خو جماداتو ګټو او لوټو ته نه ورکولی کېږي په هغو بس ژوندي که نه لیکن فرق دا دی چې د انبیا علیهم السلام دا مزې ډېرې زیاتې دي د هغوی چې کوم دی هغه ژوند بیا ډېر قوي دی دلته د شهیدانو د ژوند اثبات وکړو چې کوم کسان چې د الله په لاره کې هغه ووژلی شي هغو ته مړه مه وایه دا ژوندي دي لیکن تاسو نه پوهېږئ نو په عبارت النص سره دا خبره معلومه شوه چې شهیدان ژوندي دي او په اشارت النص سره دا خبره معلومه شوه چې انبیا علیهم السلام دا ژوندي دي ځکه چې انبیا چې کوم دی هغه خو د شهیدانو نه ډېر اعلی او برتر دي هغو ته چې کومه مرتبه میلاویږي د مرګ نه وروستو او ټول ګناهونه هغو ته معاف کېږي او غټ درجات چې کوم دی د پیغمبرانو نه وروستو هغو ته غټه درجه میلاویږي دا خو د پیغمبر په تابعدارۍ باندې که نه د خدای د رضا دپاره خپل سر قربان کړی دی او شهید شوی دی جهاد یې کړی دی غزا یې کړې ده نو د پیغمبر د وجې نه چې کوم دی د پیغمبر د حکم د متابعت د وجې نه هغه ته دا غټه مرتبه میلاو شوه نو چې مرګ د پیغمبر په خپله نو هغه ته به یو ژوند نه میلاویږي نو دا هغه ژوند چې کوم دی هغه خو په احادیث قرآن او احادیثو په دې سره هم ثابت دی لیکن دې آیات کې هم هغې ته اشاره ده چې پیغمبران چې کوم دي دا هم ژوندي دي نو ډېرو موضوع والا پیغمبران دي بیا ورپسې شهدا دي بیا عام مؤمنان او حتی کې دا کافر چې دي دا هم ژوندي دي دوی ته هم عذاب میلاویږي ځکه چې قبر چې کوم دی هغه کې ثواب هم شته عذاب هم شته دا خبره ډېر تفصیل غواړي او په دې کې چې دا کسان چې دي
چې ووجلی شو نو دوی مړه شو په اعتبار د دنیا سره په مرګ باندې څه دلیل دی دا دلایل که تاسو وایئ ذکر کوي ذکر کوو به او بیا په ژوندي دي نو د برزخ په ژوند سره دوی ژوندي دي په هغې باندې دلایل د قرآن او د حدیث ده او مړه ورته مه وایه ولې ورته مه وایه په دې باندې دلایل ده نو دا یو څو ورځې غواړي دا تفصیل غواړي که څه وایو ویو به یو څو ورځې په لګي ویو نو سبا بیا په دې باندې بحث کوو انشاءالله دا سرسري اجمالي بحث شو نور تفصیلي چې کوم دی چې دا کسان که هغه شهیدان دي او که پیغمبران دي د دنیا په مرګ سره هغه مړه دي دنیا کې په هغو باندې مرګ راغلی دی او بیا ژوندي دي خو دا ژوند نه دی چې دا د دنیا ژوند دی هغه بل ژوند دی د برزخ ژوند دی او د هغې نه وروسته د آخرت ژوند دی او تاسو ورته مړه مه وایئ دا موږ ته ولې وایي تاسو ورته مړه مه وایئ او ژوندي ورته وایئ دا ژوند به ورته ثابتو او مرګ به ترې دغه کوو نفي کوو برابر لا اله الا انت